پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله څونه محبوب دی، څونه خوښ دی. اسی تاسو دا برداشت کولی شئ چې ستاسو په کور کې ستاسو ماشومان، ستاسو کشران هغوی یو ټوم روټۍ ونه خوري؟ رسول الله مبارک راغلی، حضرت ابو هریره ورته وایي د الله پیغمبر ډېر زیات یې خوښ و د ابو هریره، ډېر زیات. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وایي د الله پیغمبره دونه وږی یم، په خېټه مې کاڼې تړلې. رسول الله مبارک ورته خپل دا کمیس اوچت کړ، خپله دا جوبه. رسول الله مبارک ورته وویل ابا هریره ما دوه تړلي دي. څونه سخته ده، ما دوه تړلي دي. رسول الله مبارک ورته وایي الله رب العزت رسول الله مبارک په دې حالات کې خوښ دا په طایف کې په رسول الله مبارک چې کاڼي ورېدل، څو خوښولی چې په دې حالات کې الله رب العزت دا ټول منظر نه لیدو. الله رب العزت خپل د رسول الله مبارک د جذباتو اظهار د پاره فرشته د خپل طرف نه راواستول، ویلاړ شه رسول الله مبارک ته وسته فیصله وکړه. حالات خو تیر شو، دنیا ته د رسول الله مبارک د امتیانو ته یو تاریخ پرېښودلو. بس دا سخت حالات په انبیو دې دپاره نه دي راغلي، دا د الله خوښ نه و، یا دا سخت حالات په انبیو ځکه راغلي دي چې انبیو باندې دا سخت حالات ګنې د الله خوښ و. نه معاذ الله، الله رب العزت د انبیا ډېر په ښه حالاتو کې خوښ و، ډېر ورته ګران و. دا سخت حالات به کله نه کله راویسې د امت دپاره قانون جوړ کړی دی. یو سړی وایي ډېر بیمار یم، څه کوم، دا فریادونه کوي. ایوب علیه السلام ګوره د الله پیغمبر، یو سړی وایي جیل کې یم او دونه څه وخت مې تېر کو، ګیلې شکوې د الله نه کوي که نه، په دې د الله نه ګیلې مه کوه. حضرت یوسف علیه السلام یې څونه وخت په جیل کې ساتلی. یو سړی وایي لوږه ده، نه په رسول الله مبارک څونه لوږه د الله رب العزت ته ډېر ګران و که نه. نو دا سخت حالات په دنیا کې راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، دا یتیم چې تا ته میلو شي نو قارېږه ورته مه، ځکه په تا باندې دا وخت تېر شوی. دا امت ته حکم کړی دی، ځکه رسول الله مبارک چېرته یتیم ته قارېده دا ما تا ته وایي چې کله چې یتیم ووینئ نو یتیم باندې به رحم کوئ، ترس به کوئ، ځکه ستاسو پیغمبر یتیم، تاسو د چا امتیان یې هغه یتیم و چې پیدا و پلار یې نه و، نو په یتیم باندې به تاسو ترس کوئ، رحم به کوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو به یتیمان په غېږ کې راوچت کړل، حضرت عایشې له به یې راویستل، وې د مور مینه وله ورکړه او په خپله به وله د پلار مینه ورکړه. بیا پیغمبر اسلام یې خوراک پې وکړه، نوې جامې ورته ټول انتظامات به له رسول الله مبارک کول. په ماشومانو کې به یتیمانان کتل، د الله پیغمبر به دا یتیمانان ځان سره راوچتول، دا یتیمانان رسول الله مبارک دې دپاره راوچتول چې الله رب العزت رسول الله مبارک باندې دا زمانه تېره کړې او دا یې دې دپاره تېره کړې چې امت ته یې دا ښودله چې ګوره ستاسو پیغمبر یتیم دی، تاسو به په یتیمانانو باندې. رسول الله مبارک ته فرمایي ووجدک ضائلا فهدی، ته مونږ داسې وموندې چې ستا هېڅ څوک هم نه و، بې کوره وي، بې سر و سامان وي. رسول الله مبارک 3 کاله دا رسول الله مبارک جیل تیر کړ په مکه کې 3 کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم محصور الله پیغمبر 3 کاله دا غي نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا آزاد شو. دا څونه سخته ده. بیا رسول الله مبارک چې د مکې نه وځي د الله پیغمبر شاته ګوري مکې ته جاړي او الله پیغمبر فرمایي مکې استا په جدای ډېر غمجن یم، جاړي رسول الله مبارک مدینه ته په خوشحالۍ نه وتلی. رسول الله مبارک چې لاړې مدینه ته، مدینه د رسول الله مبارک یې سرب نه مدینه شو، ګل ګلزار شو، اوس ټول خلک د مدینې د تلو په ارمان دي، لکونه پیسې خلک لګوي چې لاړ شو مدینې ته. څونه قیمتي شو دا مدینه، ځکه رسول الله مبارک هلته لاړ. نو مقصد مې د خبرې دا دی چې دا حالات راځي په دنیا کې، ښه حالات هم راځي، بد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به کېناستو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ځان سره کله نه کله وي چې ګوره عمره تا به چې اوښان سره ول ماښام به رالې پلار به ته وهلې چې ستا دا اوښان سم نه دي سرېدلي، ته اوښان هم نه چې سره ولې، ته به ماله څه کوي. نن په 22 لاک مربع میل باندې ستا حکمراني ده، ته هم په چا غارېږي، ته هم چاته غوسه کوي، ته هم چاته سزا ورکوي، تا ته خپل حالات نه دي معلوم. کله نه کله به یې ځان ته وي عمره ته ډېر ذلیله وي، تا به اوښان سره ول، دا به دې نشو سره ول. دا چې نن امیرالمؤمنین درته خلک وایي دا د اسلام د وجې نه تا ته خلک امیرالمؤمنین انسان څه وي مړه. دا یو کس وختي ده راته کمنټس خو په کمنټس کې هغه لیکلی دي خره هم مولیان شو. ښه خبره یې کړې ده، الله یې د هغه په عمر کې برکت واچوي. قسم دې څه خو چې ځان ته وګورم لکه انسان به څه او د هغه به څه هېڅ، دا د خدای انعام دی چې الله علم راکه، حدیثو ته یې کېنولو، کتاب ته یې کېنولو. که زر ځله خدای ته د شپې وجاړو د دې شکر نه شو ادا کول، نه و د دې مستحق. چیلې یې راباندې سرولی شوې، الله رب العزت خان راباندې سرولی شو، د خلکو کډر یې راباندې صفا کولی شو، د خلکو کورونو مزدوریان یې راباندې کو، هر څه راباندې خدای کولی شو. خو نه الله رب العزت چې دلته کې ښه خبره یې کړې ده. زه حدیثو ته ناست یم، الله دې د دغه ملګري په عمر کې د الله برکت واچي، دا خبره کړې ده. قسم بالله چې ما په مانځه کې والضحی سورت صرف د کمنټس لپاره لیسته دی چې رسول الله مبارک ته الله وایي چې ته څوک وي ما تا نه څوک جوړ کړه، ته یتیم وي
ستا کور نه و ته بې سرو سامان وي ووجدک ضالا فهدا دا مې د دې د وجې نه ولوسته چې دی کس دا خبره ښه خبره یې کړې ده زه داسې کس ته دعاګانې کوم دا نه چې هته کې کړی دی اصلیت انسان ته راښودلی دی نو مقصد